السلام علیکم. رون امید تاسو بخیر. پرون سعودي وزارت صحت یو اعلان کړی د دریم ویکسین په حواله سره. نو بیا ماته ډیرو ملګرو میسجونه وکړه چې یاره عمر بھائی دا مونږ خو دوه ویکسین کړل دي په پاکستان کې دا وخت یو وسو درتلې شو کنه شو درتلې چونکه جمعه چټي و ننم چټي و بهرحال ما مناسب وګڼل چې د مرګرو د تشویشم ختم شي او تاسو سره مکمل معلومات درکړم. ویډیو پوره وګورئ نو له تاسو ته پته ولګي. ګورئ رونو سعودي وزارت څخه چې کوم اعلان کړی دی چې د 1 فروری نه به چا چې دوه ویکسین کړي او دریم ویکسین ونه کړي نو په هغې باندې به هغسې پابندیانې برقرار لکه څنګه چې چا چې د سره ویکسین کړی نه یعنې محسن به هغه نه وي امیون به نه وي په توکل نه کړي. نو اوس دا د چا دپاره لازمي ده دوستانو چا چې دواړه ویکسین په سعودي عرب کې کړي او په هغې باندې 8 میاشتې پوره شوي نو هغه به درېیمه ستن د کرونا وایرس چې کوم ده هغه به لازمي درېیمه ستن چې کوم ده هغه به وهي. صحیح ده دوستانو دا خبره خو یو طرف ته شوه. اوس هغه ملګري چې دا وخت پاکستان کې دي او په انډیا کې یا بنګلادیش کوم ځای کې چې دي هغه وایي چې یاره مونږ خو دوه ویکسین کړل دي مونږ به څه کوو. نورونو د فروری پورې خو تاسو سره ډېر ټایم دی. ګورئ د فروری نه بس چې چا درېیم ویکسین نه کړی به هوایي سفر نشي کولی ټیکسي کې به نشي تللی دفترو ته به نشي تللی. فی الحال تاسو واپس سعودي عرب ته راتلیم شئ هیڅ قسم پابندي نشته. راځئ دلته خپل 15 ورځې قرنطین پوره کوئ خپلو ځایونو ته ځئ قرنطین لازمي دی. نو لهذا رونو دغه تشویش خو ختم شو. ټیک شو دا پابندیانې به د فروری نه پس شروع کیږي. تاسو به سرکاري آفیسز چې کوم دي هغې ته به نشئ تللی که نه. نو د چا چې هم 8 میاشتې پوره شوي دوستانو 8 میاشتې نو هغه د خپل صحتي چیک په صحتي کې تاسو ته ټوله پته هلته لګېدلی شي چې یاره کله تاسو اهل کېدی شئ. د فروری پورې ټایم شته لا تقریبا 2 نیمې میاشتې ټایم لا شته انشاءالله. نو دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره دا ویډیو د ملګرو سره شریک کړم چې دا وخت پاکستان کې دي بالکل تاسو راتلی شئ او هېڅ قسمه داسې مسله نشته. ټیک شوه.